نو دا جلال خان د محمد زاده د سې ورور دی سپاپورټ کلي کې اوسي بنیادي لاګري دي د ده ورور د سوشل میډیا اکټیویسټ و تاسو به د افغانان ټول د هغه پروس کال ماښام کې د سپاپورټ بازار نه شاته د ریلوے سټیشن سره چې ور دی او پورته مخامخ داسې تقریبا له 20 ګامه کې ماښام مړ بیا د جلسې ولسونه موږ ټول خلکو کې ډېر زیات وکړو نو بیا یو کس د سرکار نیولي که یې نه نیولي هغه دغه شو او بیا یې دې ونیول 3 که 4 میاشتې ته په جیلونو کې تېرې کړې بیا یې ضمانتونه وشو ته به دې اخلې ته مرګونه کې ته دا کې ته دا کې هغه افسران که بدل شوي دي که نه دي یا بل خو دوی ته اوس کورنۍ ته دومره تکلیف دی چې د تېر ګل په ورځ یې پلار ما ته وچړل دې فیض محمد حاجي صاحب سره دلته ناست دی د ده زوی دی بل د ده ورور دی هغو ته خبرې کړي دي د هغه جمال نومې دی نو یو په تکلیف کې ده زه خواست کوم د دې نننۍ غونډې په وساست باندې چې په اګرۍ که هر څه چې د دوی دپاره جرګه وشي د دوی دا ګناه معلومه شي چې دا ولې د دوی سره داسې نن د دوی پلار مور کړې ورو ته یعنې دغه ځای نه تیار دي بنا وجې قسم درته خورم تاسې نه راکوئ مطلب خو زه درته خورم چې هېڅ هغالکو د دې 400 پوډرو خلاف یې تحریک کړ بس دغه ګناه وه نو دې دپاره که دا قرارداد تاسو ته منظوري چې د هغه قاتلان دې ونیولی شي نو لاس پورته کوي ریاست د دې ذمهوار دی او بل د قانون یې د دې خوا د غرو مرخین د دې علاقو د پلانغر د دې ځای د درګۍ د سم رانیزي حکومتخېلو ته یعنې خواست کوم چې د دوی په حالت باندې یوه جرګه مقرر کړي محمد حاجي صاحب له دوی وروڼه او پلار تلي بیا فیض الرحمن یا څوک چې د هغه زوی میلاو شوی حاجي صاحب په کټ پروت دی فیض محمد حاجي صاحب نه ته ماته 2-3 ځلې وویل خو د ناسازۍ د وجې نه نو موږ دا وایو چې یوه جرګه مقرر شي ستاسې ډېره مهرباني